نبی علیہ السلام په خدمت کې یو کس حاضر شو، عرض یې وکړو د الله رسوله ما ته داسې یو عمل وښایه جي چې دا عمل د وجې زه جنت ته نږدې شم او د جهنم نه لرې شم. ګوره د عمل ته غوږ شیخه د الله رسول ته په حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته دا وی چې زه داسې یو عمل وکړم چې جنت ته نږدې شم او د جهنم نه لرې شم، نو زما دا خبر یاد ساته چې د الله تعالی عبادت کوه. دویمې ورته ووایي چې د الله تعالی سره څوک شریک مه جوړوه. او درېیمه خبره ورته دا وکړه چې زکات ادا کوه، زکات ادا کوه. څلورمې ورته ووایي د 5 وختو مونځو پابندي کوه. پنځمه خبره ورته دا وکړه وی صله رحمی اختیار کا، قطع تعلق مه ساته، قطع رحمی مه کوه. نو صله رحمی اختیار کا یعنی د چا سره ناروغه مه کوه، خپل معاملات ټیک کا. دا کوم عمل دی؟ یعنی دا 15 هغه عمل دی چې د دې په وجه به مسلمان بنده به چاته نږدې کېږي؟ جنت ته. او د سره به لرې کېږي؟ د جهنم نه. څونه عمل دی ته سوچ وکړه. او حالانکه مونږ مونځ او داس به ښه کوو، ښه یو مسلمان بنده به رالیږي جومات ته به په ټایم ځي او په غټې غټې تسبیح به مو سره وي او ښه د هر څه خیال به ساتي، خو د دې شي زړو خیال نه ساتي چې هلکه زما د دې کس سره نه لګي، هلکه زما د دې ملګري سره نه لګي. او په نه څه خبرې پوچې غوندې خبرې به یو بل سره به وراني. هلکه دا اوس خبره ده. انسان خو کمزور دی. رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات برداشت کرنے میں ہے. بے غیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے.